دې وخت کې چې زموږ سره د سوات ضلعي هیلث افیسر ډاکټر محمد سلیم خان صاحب موجود دی. هغه به د کرونا ویکسین حوالې سره څه پیغام خپل شیر کوي. دی ډاکټر صاحب څه به ویل غواړئ تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه BHO سوات ډاکټر سلیم او د دې زمونږ مقصد دا دی چې خپل خلکو ته د سوات خلکو ته د کورونا یا د کووډ 19 ویکسینیشن په باره کې یو پیغام ورکول دي. زمونږ بار موږ ورکو او د هغې مقصد هم دا دی چې خلک چې دی نه هغه خپل ځان ویکسینیټ کړي. یو فرست ډوز زمونږ د کافي حده پورې شوی دی، تقریبا 85%. یو دا چې دا 100% ته موږ ورسوو او بل سیکنډ ډوز ډېر ضروري دی، ځکه فرست ډوز خو څه نه څه ایمیونټي موږ واخلو، خو سیکنډ ډوز چې څو نه کمپلیټ شوی نو زمونږ پوره هغه انټي باډیز په وجود کې نه جوړېږي. بل سیکنډ ډوز دوه ډوزونه چې چا کړي او د هغې نه وروسته بوستر ډوز چې 6 میاشتې د چا پورې شوي، نو زما خلکو ته دا خواست دی چې هغه بوستر ډوز هم ولګوي، ځکه د دې مرض نه د بچ کېدو دغه یو واحد طریقه ده. او زمونږ غریب خلک دی په دې حالاتو کې چې لا مرض راشي او هغه ساین سیمټم او هسپتال داخلي ته خبره لاړه شي، نو یو مفت ویکسین میلاویږي. مخکې د خلکو په ذهنونو کې مختلفې پراپیګنډې، ویرې، ترهې دا خبرې وي. اوس خو په ثابته دنیا کې شوی دی، په پاکستان کې 85% شوی دی. نو زما خپلو خلکو ته دغه یو خواست دی چې د خپلو ماشومانو د خاطره، د خپلو کړو د خاطره، د خپلې معاشرې د خاطره، د هغو روغ صحت لپاره پکار ده چې خپل ویکسینیشن، کووډ ویکسینیشن هغه تاسو کمپلیټ کړئ. 10% 15% زموږ پاتې دي او ډېر زر تر زره پکار ده چې دا موږ 100% چې دی نو زموږ خلک ویکسینیټ شي. مهرباني. دا راته ووایي چې کوم کور په کور ټیمان ځي، سپیشلی زنانو ته کور په کور ویکسین کولی کېږي، نو هغه خلکو زنانو ته به څه پیغام ورکول چې دغه ټیمان سره ستاون وکړي؟ څه به ویل؟ کور په کور زمونږ ټیمان ګرځي او زمونږ په هر یو هسپتال کې مخکې خو زمونږ شل CVCU سنټرې وي. اوس کوم ځای کې چې زمونږ BHO ده، CD ده، په هغې کې زمونږ فکس سنټر هم شته. نو دا کم 10-15% چې خلک پاتې دی په هغې کې زیات د غرونو د لرې علاقو خلک دي، نو هغو ته دغه یو درخواست دی چې هغه خپل څونه نږدې کم سنټر یې هغې ته راشي او خپل ویکسین ورته وکړي. چاته څه مسله وه، څه مشکلات وي، یا په یو ځای کې ویکسین نه و، بلکل افیس سره رابطه کولی شي، زما سره کولی شي. او د کورونو حواله سره تاسو خبره وکړه، نو کورونو کې خو زمونږ دغه LHWs هم ګرځي او په هر یو هسپتال کې فیمیل ټیکنیشن ورته زمونږ هم ناسي، نو هغه د هسپتالونو ته راځي یا زمونږ کوم موبایل ټیمان چې ګرځي د هغو سره د تعاون کوي او د ویکسینیشن خپل کمپلیټ. زموږ سره خبرو کولو ډېره مننه.